په تحصیل مندانو کې بالعموم او په علاقه مازای کې بالخصوص د ټیلنټ څخه کمی نشته، خو دغه ټیلنټ راښکاره کولو لپاره مواقع پکار دي. په دغه غرض د نګرای په کرکټ ګراوند باندې د امازای پریمیر لیګ په نوم باندې یو کرکټ ټورنمنټ را جوړ شوی. د دغه لیګ چیف ارګنایزر زبیر وای چې د هغوی دغه یو خواهش و چې د مندړ تمام پلیر راجمع کړي او یو پلیټفارم ورکړي په کوم چې هغوی د یو بل د تجربو نه زده کړه وکړي. دا وخت یې راسره هغه ولاړ، راځئ دې سره خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صاحب ټول مخکې ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ زموږ ټورنمنټ له کوریج ورکو. او زما نوم محمد زبیر دی او زیاتره کرکټران مې پیژني. د دې لیګ آیډیا زما د ذهن کې مخکې راوه. موږ ټورنمنټونه ډېر جوړول، خو ټورنمنټونو کې پلیرانو ته هغه موقع نه میلاوي ده کوم چې په لیګ کې میلاوي. ځکه په لیګ کې یو ټیم چې کوم دی 15 میچ وکړي، شپږ میچ وکړي، نو باید کې چې کوم دی جونیئر سم موقع میلاوي شي او جونیئر سره چې کوم دی د بار نه کوم پلیر راشي. هغه زموږ دلته لوکل پلیرانو سره چې کوم دی ګیم وکړي، نو زموږ د لوکل چې کوم پلیران دي د هغې نه هغه پریشر ختم شي. هغې یو مطلب یو داسې ماحول کې ګیم وکړي چې کم تیز ماحول وي. نو دا موږ بس دا آیډیا مې ذهن ته راغله د روجي نه 2 ورځې مخکې. چې روجي په لومړۍ ورځ باندې ما ویډیو وکړه، موږ لیګ جوړو. نو تقریبا موږ 188 پلیرانو چې کوم دی رجسټریشن وکړو په دې لیګ کې. موږ 12 ټیمان جوړ کړو. پروسس راته موږ پروسس سو د دې رجسټریشن دا چې موږ دا یو چې کوم دی نو پام پیس موږ دا کو د لیګ د پاره چې کوم پلیر اویلیبل ځان لیګ ته اویلیبل کوي، نو هغه پام پیس جمع کوي. پام پیس موږ 200 روپۍ اخلو. نو ټول پلیرانو د خیر سره پام پیس جمع کو او پامونه فل کړو او بیا موږ ډرافټینګ وکړو په 21 رمضان باندې. 20 رمضان باندې موږ ډرافټینګ وکړو چې دغه ورسیس چې کومي د روغ تحصیل مندانو په کې کوم پلیرانو واغستو. دا موضوع موږ په یو ټیم کې 7 پلیرانو واغستو، مطلب چې کله کلاویږي په میچ کې هوست چې کوم دي او 5 پلیران چې کوم دي موږ ګیسټ واغستو ورسیس چې ورته وي د چملینا پورو تحصیل مندان نه چې هغه په یو میچ کې 5 پلیران کلاویږي. په دې کې په مطلب په یو میچ کې 12 پلیران کلاویږي یو ټیم دا. یو په امپیکټ پلیر دی، امپیکټ پلیر دا چې مطلب یو پلیر بالینګ وکړي نو هغه بیا بیټینګ نه کوي. یو بیټینګ نه کوي نو په دې بیټسمن راشي. دا اوس نو رول راوته موږ دای مطابق باندې بار کلان کې لاکو او زموږ مقصد هم دا چې موږ کلان ته زیات کلان ته موقع ملاوي شي گیم وکړي. تاسو څنګه نه د امازي کمپلیرز چې کوم دي داغي په ګرومینګ کې داغي په کیپاسټي بیلډینګ کې دا څه کړل راځي. په دې کې دا پیدا شو چې زموږ چې کوم جونیئر پلیر دي هغه بارمو جمع کړو. چې کوم جونیئر پلیر دي هغه د چملی یا د مطلب د امازو سینیئر پلیرانو سره پورې تحصیل مندان چې کوم سینیئر پلیران رالو په هر ټیم کې تاسو ملاوي کې سره 15 سینیئر پلیران دي. زموږ جونیئر پلیر دای سره گیم وکړو، دا نه ډېر څه زده کړو او نور زده کړي د خیر سره. امازي چې کوم څو پلیر دي ډېر پلیران دي او چې کوم نیو ټیلنټ موږ یې نو لگا ډېر لگان دي. ظهور موږ والو د پاکمن چې د غری ځل کې طرف ساتي خو ماشاءالله په انډر 19 کې سلیکټ شو. دې کوڅونو د دې ګراوندونو نه وته دا ډېر پلیرانو نو چې د سینیئر پلیرانو سره کلاو شي د خو پلیرانو سره کلاو شي نه کې جذبات پیدا شي یو خپل د مستقبل په کرکټ کې ویني. دې سره ان شاء الله ډېر دغه شي ډېر به ګرومینګ وشي. توقع د دې د کامیابی سره ده توقع چې تاسو پر موږ مطلب لیګ ته ګورو نو الحمدلله لیګ ډېر کامیاب سره روان دی. په سوشل میډیا باندې هم دی او خلک هم چې ګوري چې مطلب لیګ ډېر ښه روان دی. اصل کې زه په ارګنایزینګ کې یوازې ما ټول موږ په خپل سره کوو د ملګري الله تعالی دې سره خو کې دا ټول ما سره پوره کوي تعاون کوي. څوک امپایر کوي، څوک چې کوم سکور لیکي، څوک بالون بسیم زی. نو موږ کوشش کوو چې مطلب لیګ نورم کامیاب شي او ان شاء الله سیزن 2 به دې کامیابی. باجه آیډیاز داسې وي چې هغه ریپلیکیټ کیږي فردر. تاسو څنګه تاسو دغه آیډیا اوس نوې ځایونو کې او کوم ټورنمنټ شو هغه دا آیډیا ریپلیکیټ کیږي کنه هغه نوې؟ بالکل دا آیډیاز خو مخکې نه دي څنګه چې پی ایس ایس سیستم دی په سلو وکیلان چې کوم دي پاکستاني سلو کې کوم دي سلو ګلان چې کوم دي هغه د نور دنیا نه راځي لکه مطلب څنګه چې فشار زلمی سره دي لاهور ګرندر سره دي. موږ هم دا آیډیا راوسته موږ څنګه چې د پاکستان لوکل پلیرانو ته مقابله ویږي ډومېسټک پلیرانو ته مقابله ویږي چې ورسي سره گیم وکړي د خو پلیرانو سره گیم وکړي نه پاکستان نېشنل ټیم ته لړ شي. موږ هم تاسو چې موږ چې د موضوع لوکل پلیرانو ته مقابله وشي چې هغه مخکې خو گیم وکړي او مخکې لړ شي. او نن سبا په ټینس کې د کسان کو چې په ټینس کې سبا خپې سره نن سبا په ټینس کې لکه د انټرنیشنل کې خو نشو ویلې په لوکل کرکټ کې د خپې سره چې پنجاب سره لړ شي اسلام آباد ته کراچي ته روزون لکه په ټینس کې خپې سره زموږ لوکل پلیرانو چې په ټینس کې گیم کې نو خپې سره غړي. او څه پیغام ورکوي؟ پیغام خدا ورکوم چې ګراوندونه آباد شي، سره هم ګراوندونه دي او دا یو مثبت پهلو دی مطلب زموږ لپاره زموږ د سټوډنټانو لپاره مو زموږ د نوجوانانو لپاره چې د نورو کیسو د تماشونه نشونه د دې سیستمونو مچ راوړي او ګراوند راشي. ګراوند کې هغه اخلاقیات هم زدګي هغه برداشت راشي او ماحول کې جنگ جګړې او بیماری چې ګراوند آباد نو هسپتال نه ویرانی. یو اخري تاسو نه کوم
د کرکټ بورډ حواله سره په بونیر کې د کرکټ بورډ چې کوم سرګرمۍ دغه د نش برابر دي د کلاډیانو د رجسټریشن هم د خاص طریقې کار نشته دغه حواله سره تاسو پیغام یا نو بونیر کې خاصه کې دا مخکې دا سیستم روان دي چې پنجاب په نسبت زموږ کی بي کې په نسبت زموږ بونیر کې چې کوم نو کرکټ ډېر لو پاتې شوی دی او دغه غټه وجه سپانسر دي بونیر کې سپانسر نشته کرکټو چې بونیر کې سره سپانسر پیدا شو نو کرکټ په ډېر ترقی وکړي ځکه چې کلاډیانو چې کلاډي خپل خرچه کوي خپل بیټلی یا خپل بالي یا خپل چې کوم بوټلی نو دا کلاډي نشي پورټ کولای چې سره سپانسر پیدا شو زموږ بونیر کې نو دغه سره زموږ کرکټ نورم سیوا شي او نورم خشي ډېر ځکه د امازي پریمیر لیګ دغه اړیا یا دغه ټورنمنت وجنه نن د امازي ګراوندونه آباد دي او د لری نه کسان راځي چې او دلته کې د خپل ټیلنټ او د خپل صلاحیتونو مظاهره کوي کوم چې نه یوازې د امازي د ښکلا په منظر عام یا دنیا ته د خودلو ذریعہ ده بلکې د امازي پلیرانو ته د اعلی کرکټ مواقع ورکوي کوم چې په دغه علاقه کې د بهتر کرکټ د مستقبل لپاره یو نوید دی باید چې حکومت هم دغه ټورنمنټونو او دغه سرګرمو ته سرپرستی خپل ورکړي دغه پلیران هم د نور پاکستان د اړخونو یا د نورو زینو په شانته مواقع ترلاسه کړي او هغې ته هم انټرنیشنل کرکټ پورې مواقع ورسي. د خان جانان وطن نیوز بونیر.